مور څومره پریشان زما قسم دې شپږ اووه کاله په دې فیلډ کې تېر کړي زما مور قسم وخوړ چې ما چېرته خوب نه دی کړی ما راووته خپل الله سره تعلق جوړ کړه څلور میاشتې شاه ولی الله دا خبرې صرف خبرې نه دي. السلام علیکم، سمی خان یم. دا وخت حاضر یم په خپل کلي شاپور سره جوخ یو کلی دی برکاڼه کې، او نن چې موږ سره کوم هستي نسته ده زه به ورته هستي ووایم شاه ولی الله کوم چې برکاڼه شاپور سره تعلق ساتي او د دې ځای د یو ډېر ښه خاندان چشم و چراغ دی. خو قدردانو یاد دې وي چې د نن نه لږ وخت مخکې 3-4 کاله مخکې موږ به د شکل هم نه لیده غوښته، نه به موږ د سره کېناستل غوښتلو. د هغې وجه دا وه چې د کردار ښه نه و هغه وخت، د به چې دی ګډاګانې ډانسونه او دغه کسبونه کولو، نو موږ به د په طرف هم نه راتلو. خو شکر الحمدلله چې اوس شاه ولی الله چې دی نو هغه الله پاک خپل د دین دپاره قبول کړی دی، او هغه باقاعده په مدرسه کې سبق هم وایي او د تبلیغ کار هم کوي، او ډیر شی خپل ملګري چې دي نو هغه د دین په لاره راواړولو. او زمونږ هم د الله پاک نه دا دعا ده چې د په لاس نور خلک هم داسې دین طرف ته راوبلي. نو راځئ نن به مونږ شاه ولی الله نه د هغه قصه چې ده نو د هغه په ژبه اورو چې یاره هغه پخوانی حالت څه اوس څه دي. نو راځئ شاه ولی الله نه. جزاکم الله، الله یې تاسو خوشحاله ساتي، الله یې تاسو عزتمن ساتي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الله په قرآن شریف کې فرمایي وتعز من تشاء وتذل من تشاء. زه چاله عزت ورکوم ټوله دنیا ذلت نشي ورکولی، زه چاله ذلت ورکوم ټوله دنیا عزت نشي ورکولی. دا د عزتونو مالک الله دی چې نن ته زما خواله راغلی. دا ولې د الله دین چې چاله عزت ورکړي ټوله دنیا. عمر صاحب به وی چا ورته وي امیر المؤمنین تعظیم شم کوه، په ژړا شو وایي زه هغه عمر مه چې ما خان نشو ساتلی، وایي د الله دین زه چم کولم نن په 22 لاک میر مربع من بادشاهي کوم. دا کور به او د ډاکوانو شانې به راتلم، د سپو په شانې به راتلم، خپل مور خواله نشم راتلی، خور خواله نشم راتلی. دلته مې زندګي نشوه تېرولی، په ډمخانو کې په ګډېدو کې د الله او د الله نبي په نافرمانۍ کې تېرېده چې په کومه بدلو خلکو به پیشاړه جوړولو. ګورئ دا د هغه پلانکي زوی دی، هغه اجرایې دا وګوره دا هغه ګډېږي چې هغه دی. د سپو جون به ښه زموږ جون نه و. قسم دی د اختر ورځ به شوه او زه به دې کور ته رانم، په واشروم کې به ناست وم، جومات ته به نشم تللی، د خپل کلي د خپل محلې جومات ته به نشم تللی، چا سره مې نظر نشم میلاولی. مخکې ورځو کې زما والد صاحب خبره وکړه، وایي یو وخت داسې په دغه ځای کې موږ ناست وو او ستا تره زامن نه ترونه ټول راټول شو. موږ وایي مشوره وکړه چې د د څه طریقه کار جوړ کړو، دی مړ کړو، دی په بوجۍ کې بند کړو، دی خس خس کړو. وایي نو تا له موږ دا مشوره کوله. نن الحمدلله زما رولچان تاریخ دی خوشحاله ساتي چې راغلی او زما دا پیغام ټولو خلکو ته رسوي. نو دا الله دین ما د عزت راکړو، د الله دین زه ښایسته کړم ماشاءالله. نن د دین کار کوم، خپله مدرسه چلوم، په خپله مدرسه کې د دنیا فنکاران الله راوویستو او د دین محنت کوي، د الله او د الله د نبي کار کوي. اوس هم مخکې ورځو کې زموږ یو خواجه سره ماشاءالله 4 میاشتې ولګولې او ډانسونه راووتل. دا ماته تاسو که په نوم نوم ووایئ چې تاسو کوم کوم کسان راویستي دي؟ نو ماشاءالله زموږ خو الحمدلله چې کوم ثناګل په یاز محمد یاسر من مشهور دی، هغه 4 میاشتې ولګولې. سهیل امریتا من مشهور، هغه 4 میاشتې ولګولې. ډالر چې دی په مشهور و، وسیع احمد نوم دی، هغه 4 میاشتې ولګولې. غزالي محمد اسماعیل نومې دی، هغه 4 میاشتې ولګولې. سپوږمۍ ورته مونږ وي یاسر، هغه ډېر ولګولې الحمدلله چې بې شماره دي الحمدلله. داسې سواد کې زموږ الحمدلله چې څومره په بڼ باندې مشهور دی او فنکاران یې ډمې وي، زموږ خلک خلکو له ډمې نوم ورکړی دی چې هغه هم د خدای بندیانې دي، عزیزانانې دي. هغه هم چې دی نو ارمان به یې کوو چې خدای په مونږ به څوک د حیا سازر واچوي. خدای داسې به څوک راشي مونږ نو خلک سازر یې لرکوي چې څوک به راشي په مونږ به سازر واچوي. مونږ من به څوک د ښځې اواز نه وکړي چې ډمه راته ونه وایي ته زما بیبي. افسوس زموږ هم دا دی چې زموږ خواښې نګوري، خو بس دغه ګډېدو نڅېدو پلارانو به ورته وخت نه دا تربیت کوو. هغو کره زه زما هغو سره خو ټول زما پیله لیړ نو زما سهیلیانې وي، نو اوس زه لاړ شم هغو داون شولم. نو ډېرې پکې ته ماشاءالله اوس د شپې تهجدونه کوي، ډېرو چې داسې اذانونه راواچول، ډېرې ترجمو لري او ډېرو توبې ویستې الحمدلله. الله یې زندګیانې بدلې کړي. شاه ولی دا راته ووایه چې یاره پخوانی وخت چې و کله د ډانسونو د دې هغې کې به تاسو سره ډېر شی پیسې وي، چکرې وي، ښه ښه زیان و. لکه اوس څومره چې موږ پوهېږو نو هغه رنګ زیان او ډېرې پیسې دا خو به هم نه وي. نو لکه ته اوس څنګه ژوند چې دی تېروې؟ نو بس دا خبره خو صحیح ده، هغې کې هر څه ډېر وو، پیسېګانې ډېرې وې، عشقان ډېر وو، هر څه ډېر وو، د حد نه بهر وو، خو هغې کې سکون نه و. دې کې اوس 1 روپۍ هېڅ کوم نه که نه، خو سکون دی راته، چین دی راته، بس الله ته وخت تېروم یم. الله د دنیا خو که غریب هم دی د دنیا نه به لاړ شي، دنیا خو مالدار هم دی دنیا نه به لاړ شي. دنیا کې الله نبي فرمایل دي عقلمند انسان هغه دی چې د مرګ نه مخکې مخکې مرګ له تیار وي. که زه دا حدیث یاد کړم
جزئي ویډیو هم دا هر څه چې دی وخت ډېر ښه تېرېږي دا به هم تېر شي دنیا زندګي د تېرېږي زما وروره هغه انسان هوښیار دی چې خپل مرګ ته تیارې کوي. ښه او ستا داسې کسانو ته څه میسج دی چې دا کوم اوس هم لګیا دي ګډاګانې مډاګانې کوي هغو ته ستا څه میسج دی؟ هغو ته خو بس زما لا اولنی او اخرنی میسج دا دی چې په دنیا کې مور پلار دي زموږ د وجې نه زموږ د ډانسونو د وجې نه زموږ د پروګرامونو د وجې نه هغه مور زموږ ذلیله شوه چې سره سترګې نشي لګولی چې کوم ټول عمر موږ ته په غېږ کې لایلا لایلا ویلي کوم چې زموږ په پیداوخت باندې چې موږ شوي یو راغلی مبارکي ول ورکړي ستا زوی وشو د غوږونو والی ول ورکړي زموږ مشران یې خو دا کوي د کور لوښي ول ورکړي وایي زما زوی شوی دی زوی چې راغټ شي هغه په بالاخانو ته وځي ګډېدو ته وځي نو مور څومره پریشان دی زما قسم دی شپږ اووه کاله په دې فیلډ کې تېر کړي زما مور قسم وخوړ چې ما چېرته خوب نه دی کړی ما په تا پسې ژړل او زه په تا پسې خفه وم که چېرته غم ښادۍ له به لاړم څوک بوټوس کېدم هغوی زما بهره کې لګیا ده زما په دغه کې لګیا ده نو هغو زما دا میسج دی چې راځئ خپل الله راضي کړئ الله سره تعلق جوړ کړئ ډېر خواجه سره راووتو خپل الله سره تعلق جوړ کړه څلور میاشتې ولګولې زه تاسو ته ظاهري یو سبق یم الحمدلله چې دغه نن زه په کوم کور کې ناست یم په دې کور کې زما ځای نه و په خپل کور ته به ډاکوانو په شان خپل مور له د شپې راتلم نن الحمدلله په ډار زړه باندې پټکي په سر تسپو په لاس باندې ناست یم نو دا ټول کولی شئ ټول انشاءالله نیت وکړئ الله سره تعلق جوړ کړئ او زندګیانې بدلې کړئ. ډېره مننه شاه ولی الله ستاسو د ټایم راکولو او د شاه ولی الله دا خبرې صرف خبرې نه دي دا چې دی نو دا د ټولې معاشرې دپاره یو سبق دی چې یاره دی د کوم حالتو نه چې دی د ګډاګانو د ډانسونو او د ډېرو پیسو نه راووته او د الله په لاره کې د دین په لاره کې او خلکو ته هم ښایي او پخپله هم په هغه لار روان دی نو زما هم تاسو ټولو ته دا درخواست دی چې کوم کسان په دې لاره روان دي هغو له پکار ده چې کوشش وکړي د الله پاک د لارې ځکه چې د ورکړې والا الله دی موږ چې کومه ورځ ونیسو د الله پاک نه نو هغه موږ له راکړې ده خو بس زموږ په ایمان کې کمی دی نو پکار دا ده چې موږ د الله پاک نه دغه ورځ ونیسو چې یا الله موږ له د دې ډانس او د ګډا نه بغیر راکړي نو لکه الله پاک ورکړې والا دی که نه او موږ چې دی نو موږ غوښتو والی نو پکار ده چې موږ په سمه لاره او ښه څیز د الله پاک نه وغواړو نو هغه یې موږ له راکوي. شاه ولی الله ته وګورئ دا د زمانې دپاره یو سبق دی چې ده به ډانسونه ګډاګانې کولې او اوس نن ماشاءالله ښه ښایسته پټکۍ اچولې دی تسبیح ورسره په لاس کې دي مدرسه کې ماشومانو ته سبق ښایي نو دا ډېره غټه خبره ده د والدینو دپاره هم او زه هم ډېره مننه کوم د چې موږ له وخت راکړو او د ټولو کتونکو هم ډېره مننه کوم ښه ده وباد اوسئ د لوی الله په امان.